Assalamualaikum viewers. تاسو ګورئ الیاس بایوکیم. دې لیکچر کې به موږ د کلاس 10th چې کومه بایولوژي ده هغې کې پهله کم چپټر دی یونټ نمبر 10 چې حسابېږي ګیشز ایکسچینج د هغې نه به څه امپورټنټ ایم سی کیوز ملټیپل کوېسچنز چې کوم دي ملټیپل چایس کوېسچنز هغه به کوو. اوس دا ستاسو د ملټیپل چایس کوېسچنز به ستاسو چې څومره کمپیټیټیو اگزامز لا تیاری کوئ هغې کې به تاسو ته راتلی شي. بیا د هغې نه علاوه کوم خیبر پښتونخوا ټیچینګ جابس چې دي د هغې لپاره امپورټنټ دي او اسپیشلی اوس چې کوم خیبر پښتونخوا پبلک سروس کمیشن جابس چې دي هغه کم جابس چې راغلي دي خیبر پښتونخوا پبلک سروس کمیشن جابس هغې کې چې کوم ساينس 1 دی اس اس ټي بایولوژي اینڈ کیمستري نو هغې دپاره به تاسو ته دا چې کوم دی صحیح هیلپفل وي. خو دا یاد ساتئ دا لیکچر نمبر 1 دی د بایولوژي کلاس 10 ته. د دې نه علاوه به نور لیکچرز چې دی هغه به مونږ بیا انشاءالله ډېر زر اپلوډ کوو. ټیک ہے نو که تاسو چینل باندې نوي یې نو تاسو د ساينس پورشن ویډیوز چې دی هغه هم سرچ کولی شئ. د هغې نه علاوه د بایولوژي او کیمستري څه کوېسچنز چې دی د هغې لیکچرز ما اپلوډ کړي دي هغه هم تاسو کتلی شئ. راځئ چې موږ خپل د لیکچر سټارټ چې دی هغه واخلو. کوېسچن نمبر فرسټ Pharynx is about dash inches long. دا تاسو ته یو ډایګرام چې دی هغه ښکاري که زه بیا داسې ډرا کومه دوباره ټیک ہے داسې یو زموږ کوم د انساني ډانچه چې ده ټیک ہے هغې که تاسو وګورئ نو دا نوز او بیا ورپسې د نوز او د خولې نه علاوه دا کوم دا ځای دا پورشن چې کوم راځي تاسو ته دا ښکاري دا چې کوم ورکړی دی نو دا دې ته مونږ پیرنګس وایو. تاسو ورته عامه حالاتو کې مریم وایئ ګله ورته مونږ اردو کې وایو ټیک ہے. اوس دا چې دی دا څومره انچز چې دی هغه اوږده ده څومره د دې اوږدوالی دی 3.5 دی 4 دی انچز دی که 4.5 دی یا 5 دی. نو دا کوم زموږ سره پیرنګس چې دی دا 4.5 انچز چې دی د هغې صحیح لانګ دی دا د دې دونه لمبایي چې ده هغه ده ټیک ہے. یا کوېسچن نمبر سیکنډ ټریکیا دا اوس تاسو دا وینئ څنګه تاسو دغه کې ولیدل پیرنګس نه پس بیا دا لیرنګس او د لیرنګس نه پس بیا ټریکیا وي او ټریکیا کې داسې دا سی شیپ کوپس دغه چې دی کارټیلیجنس ټیک ہے هغه دغه شوي راغلي وي دې ته مونږ د هوا نالۍ چې ده هغه هم وایو ټیک ہے واین پایپ ورته چې کوم دی هغه ویلی شي او دې کې کارټیلیجنس رنګز چې دی هغه وي هغه سی شیپ وي. دا تاسو ته دا ښکاري دا ډایګرام ټیک ہے. نو دا وایي چې د دې دا څومره وي زموږ سره ټریکیا کې دا څومره وي د 12 نه واله 16 پورې وي د 13 نه واله د 15 پورې وي د 14 نه واله 18 پورې وي یا د 16 نه واله 20 پورې وي. نو د دې صحیح جواب چې دی هغه آپشن نمبر ډي دی دا د 16 نه واله او د 20 پورې چې کوم دی هغه د دې سوي تعداد چې دی هغه وي او دې ته مونږ د هوا نالۍ چې ده هغه هم ویلی شو. صحیح ده. کوېسچن نمبر تھرډ بارک کنټین سپیشل پورس کال ډیش. بارک دا تاسو ته بارک دا نیم ورکړی دی بارک مونږ پټ ته چې کوم دی پښتو کې څه وایو ویلی شو بارک ته مونږ څه ویلی شو پټ. اوس دا پټ چې کوم دی هغې کې سپیشل پورز وي سوري وي واړه واړه هغې ته څه ویلی شي ټیک ہے لینټیسلز ویلی شي سټومیټا ویلی شي میزوفیلز ویلی شي یا اپیډرمس ویلی شي. نو دې ته ویلی شي لینټیسلز ټیک ہے. کم دا ګیشز ایکسچینجز چې کېږي نو هغه دې ځای کې د لینټیسلز په ذریعه باندې کېږي څنګه چې مونږ لیپ راولو په لیپ کې سمال پورز دي نو هغه پورس ته سټومیټا ویلی شي داسې دې پورس ته چې کوم دی لینټیسلز ویلی شي. کوېسچن نمبر 4 ډیش هیز نو کارټیلیج. کارټیلیج مونږ څه ته وایو کارټیلیج مونږ وایو کرچي ته کرچي چې کوم دی ټیک ہے. نو کرچی چې دی هغې کې وایي کارټیلیج وایي په کوم یو کې کارټیلیج یعنی کرچی نه وي په برانکای کې نه وي په برانکیولز کې نه وي په ټرکیا کې نه وي یا په ټولو کې نه وي. تاسو که وګورئ داسې زموږ سره دا ساده نالۍ چې راغلي ده بیا د دې نه داسې 2 برانچز چې دی هغه وتې دي او بیا لنګس کې بیا د دې نه فردر برانچز چې دی هغه نور چې کوم دی هغه څه شوي دي هغه وتې دي په لنګس کې دننه. نو دا برانچز کم چې د برانکای نه راوتې دي نو هغې ته څه ویلی شي هغې ته برانکیولز ویلی شي څه ورته ویلی شي برانکیولز او دا برانکیولز چې دی یاد ساتئ دې کې هیز نو کارټیلیج دې کې کارټیلیج چې دی هغه نه وي ټیک ہے. کوېسچن نمبر 5 each lungs is enclosed in a double membrane card.
اوس هر یو لنګز چې کوم دی یعنی پړپوس چې کوم دی پیپړه چې کوم دا هغه دواړه یعنی په ډبل ممبرین باندې سره انکلوز دی هغه ته څه ویل شي دا تاسو ښکاری دا لنګز دی د لنګز نه بیا د ډبل ممبرین دا پورشن چې کوم دی یعنی دا ډبل ممبرین چې کوم دی هغه د لنګز نه غیر شاپیره وي هغه ته څه ویل شي هغه ته ویل شي جی فلیورا څه ورته ویل شي پلیورا ورته ویل شي او یاد ساتئ دی پلیورا کې څه وي دی کې وی پلیورل فلویډ ٹھیک ہے دی کې فلورل فلویډ چې کوم دی هغه وي او فلورل فلویډ څه کار کوي کله چې لنګز داغه انسپیکشن څه کیږي کنټریکشنز کیږي یا ایکسپینشنز چې داغه کوم کیږي یعنی کله چې مونږه انهلیشن کوو ټیک ہے نو هغه کاغه څه کیږي هغه هوا دنه زینو هغه د ایکسپینشنز د وجې نه بچ کی او هغه په اسانه باندې چې کوم دی هغه داغه څه کیږي انهلیشنز اف پروسس چې دی هغه کیږي نو دا فلورل فلویډ دا کار دی او کوم د ډبل ممبرین چې دی نو هغه ته فلورا ویل شي کوېسچن نمبر 6 Question number 6 the most common cause of emphysema is emphysema چې دا څه دی دا یو لنګ ډیزیز دی یعنی دا پیپړو څه د بیماری ده په دې کې څه شي دا کوم د تاسو دا والز نه د الویولای ده ٹھیک ہے دا ایکسټنشیو کف والز چې کوم دی ٹھیک ہے د الویولای دا څه شي ډیمیج شي تاسو دا د ډایګرام کې وینئ دی کې بالکل دا والز دا نه تاسو نه دا ډیمیج شوی دی ٹھیک ہے نو دی وایي کامن کاز چې دی یعنی وجه چې دا هغه څه ده سیګریټ دی پلوټنټس دی کیمیکلز دی په هوا کې یا نن اف دیز نو سیګریټ چې کوم دی سیګریټ سموک او ټیک ہے نو هغه د هغه څه دی هغه کامن کاز چې کوم دی هغه دی ٹھیک ہے وس کوېسچن نمبر 7 چې دی هغه وکړو Question number 7 dash is the inflammation in the lungs due to the infections of in the alveoli وای سچ کوم دی هغه زخم دی په پیپړو کې چې هغه د یو زخم یعنی د انفیکشنز د وجې نه جوړ شي په الویولای کې نو هغه کومه بیماری ده چې هغه په الویولای کې د هغې انفیکشن وشي او هغه لنګس کې په هغې کې امپلیمیشنز راولي امفیرس چې کوم دی هغه راولي ٹھیک ہے نو دا کوم بیماری ده امفایسیما ده نیمونیا ده استما ده یا برونکایټس ده نو د دې صحیح جواب چې دی هغه څه دی نیمونیا چې دی هغه څه دی انفیکشنز دی په لنګ کې د چا د وجې نه چې په الویولای کې څه وشي انفیکشنز چې دی هغه وشي ٹھیک ہے اوس کوېسچن نمبر 8 which of the following is a respiratory disease respiratory یعنی ریسپایریشن کوم پروسس چې دی هغې کې کوم ډیزیز چې راځي هغه کم یو دی ډایریا دی هارت اٹیک دی لنګ کینسر دی یا کانسټیپیشن دی نو ډایریا چې دی هغه څه دی هغه ډایجسټیو ډیزیز دی ټیک ہے یعنی ډایجیشن چې کوم پروسس دی هارت اٹیک دا خو هارت چونکې دا خو کارډیو واسکولر ډیزیزز راځي ټیک ہے هارت اٹیک چې کوم دی کانسټیپیشن دی خو قبض دا هم سره راځي ډایجسټیو ډیزیز دی اوس لنګ کینسر چې کوم دی هغه څه دی هغه ریسپایریټری ډیزیز ده تاسو وګورئ لنګز چې کوم دی هغه څه دی انفیکشنز هغې کې راغلي دي لنګ ډیزیز چې یعنی لنګ کینسر چې دی دا څه دی دا د ریسپایریشن بیماری ده ټیک ہے کوېسچن نمبر 9 the correct order of the structure involved in the flow of air in the human body ته چې کوم پلوزي د ایر ټیک ہے نو سب سے پہلا خو به چرته ځي ما تاسو ته ویل چې هغه به راځي نوز ته چاته نوز ته اوس نوز چې دی پوزه چې ده هغې کې بیا موږ وګورو دوه نوسټرلز دي یعنې موږ ورته سپیګما وایو ټیک ہے هغې نه پس په بیا کم پورشن راځي مرۍ به راځي د مرۍ نه پس په بیا لیرنګس راځي بیا به د هوا نالې راځي بیا به برونکای راځي بیا به څه راځي برونکیولز راځي او بیا به د هغې نه پس څه دی الویولای دی نو کریکټ زموږ سره چې کوم دی هغه څه دی آپشن نمبر ډي تاسو وګورئ د نوز نه پس څه وي نوز نه پس پیرنګس وي پیرنګس نه پس بیا لیرنګس وي د لیرنګس نه پس بیا ټریکیا وي بیا برونکای وي بیا برونکیولز وي او دن الویولای چې کوم ده هغه وي کوېسچن نمبر 10 which part of the passageway is also called 1.5 نو اوس پیسیج وی مونږه چې کوم دی هغه څه ده هغه مونږه وویله ټیک ہے نو بیا مونږ وایو چې کوم یو پورشن چې دی هغې ته څه ویلی شي سوري داسې دا د مونږ سره کارټیلیجنس رنګز چې دی هغه راغلي دي بیا د هغې نه پس برونکای ده او د دې نه چې دا بره دا کم پورشن دی دا پورشن نو دې پورشن ته ویلی شي لیرنګس او د لیرنګس نه مخکې بیا چې کوم دی هغه څه وي پیرنګس وي نو د لیرنګس چې دی د لیرنګس ته څه ویلی شي دې ته آلسو کارډ واین پایپ نو صحیح جواب زموږ سره څه دی یعنې اواز کې سوري دې ځای کې زه چې کوم دی غلط شوم
هغه ته ویل شي چې ټریکیا. ٹھیک ہے. larynx is not a windpipe is trachea. کوم چې اوس مونږ ویل چې هغه کې څه دي، هغه کې د 16 نواله د 20 پورې سی شیپ کارټیلیجنس رینګز چې دی هغه دي. دا کم پورشن چې راغلی دی اول پیرنګس دی، بیا پسې څه دی لیرنګس دی، په لیرنګس پسې بیا څه دی ټریکیا. نو ټریکیا ته څه ویلی شي وایند پایپ مطلب څه دی د هوا نالی. زموږ سره دوه نالۍ وي که نه، یو زموږ سره څه وي د خوراک نالی وي، یو زموږ سره د ساه نالی وي. ساه نالی چې ورته موږ وایو کومې چې هوا چې کوم دی وایند چې کوم دی هغه دننه ځي. ټیک ہے. نو دلته وایند پایپ چې کوم دی هغه ټریکیا ته وایي. ایم سوري زه د دې کې لږ کنفیوز شوم، زما خیال چې کوم دی هغه لیرنګس ته وایس باکس ته تللی و. نو ایم سوري فور دیټ. ټریکیا چې دی هغې ته څه ویلی شي، هغې ته وایند پایپ چې دی هغه ویلی شي. Question number 11. The diaphragm is a plate shape. Diaphragm is plate. Ribs move out. This occurs during dash. چې ribs چې کوم دي چجې چې کوم دي هغه بهر طرف ځي او diaphragm shape چې کوم دی هغه فلیټ شي. دا به د څه په دوران کې چې دی هغه کېږي ایکسپایریشنس کې به کېږي، په انسپایریشنس کې به کېږي، په لنګ ایکسپینشنس کې به کېږي، که په بریتنګ کې به کېږي. نو صحیح جواب زموږ سره څه دی؟ صحیح جواب زموږ سره دی انسپایریشنس. انسپایریشنس کې به څه کېږي ډایفرام به پلیټ شیپ شي او چجي چې کوم دی هغه به بهر طرف ته موو آوټ شي. ٹھیک ہے. Question number 12. The chest cavity is separated by the abdominal cavity by a muscle dish. chest cavity یعنی کوم سینه چې کوم ده، ټیک ہے، او abdominal cavity خېټه کم پورشن چې کوم دی موږ ورته ویلی شو چې هغه کې زموږ سره سټمک او انټسټاین او لارج انټسټاین او کډني، ټیک ہے، دا فارټ زموږ سره دي. او chest cavity کوم کې زموږ سره لنګز اینډ هارت دی. ټیک ہے. نو دا chest cavity جدا کوي، سیپریټ کوي د چا نه؟ د دې abdominal cavity نه. نو هغه پورشن ته دا تاسو دا ځای وینئ، دا ځای چې کوم دی دا داسې دا شی راغلی دی، نو دې ته ویلی شي ډایفرام. نو صحیح جواب زموږ سره څه دی؟ ډایفرام. ډایفرام چې دی دا فلیټ شیپ مسکولر ټیک ہے پارټ دی چې هغه څه کوي، هغه چیسټ کیویټي څه کوي، جدا کوي د چا نه؟ د ابډامینل کیویټي نه. Question number 13. High fever, cup and cold with sputum production are. یعنی چې تیزه تبه وي، کولډ، ټیک ہے، کپ ټوخی ور سره وي، ان سپوټم او بلغم چې دی د هغې پروډکشن وي. نو دا علامات دي د چا چې کومه بیماری به دې انسان ته لګېدلې وي. ټیک ہے. امپایسیما، برونکایټس، استما یا نمونیا. نو صحیح جواب زموږ سره څه دی؟ هغه نمونیا دی. Question number 14. Chemotherapy is a treatment of. وس دا کیموتراپي چې دی دا به د کوم بیماری سوي علاج به وي؟ امفیسیما، برونکایټس، استما یا لنګ کینسر. نو کیموتراپي چې ده دا به د لنګ کینسر د بیماری سوي علاج به وي، ټریټمنټ چې دی هغه به وي. and the last one, the muscle in between the ribs are called. ribs تاسو وګورئ داسې سینه چې کوم ده هغې کې داسې چجې غونته چې کوم دی راغلي دي، ټیک ہے، چجې چې کوم سینې کې راغلي دي ریبس چې ورته موږ وایو، ټیک ہے. دا ریبس چې دی دا چجې چې کوم دي د دې چجو په مینس کې چې دا کوم مسلز وي نو هغې ته څه ویلی شي؟ انټرکاسټل مسل، سکیلیټل مسل، کارډیک مسل یا سموث مسل. نو صحیح جواب څه دی؟ انټرکاسټل مسلز. ګرانو کتونکو دې لیکچرز کې مونږ چې دی هغه څه وکړل، 15 MCQs چې دی هغه مونږ وکړل. امید ساتم دې نه به تاسو ته فایده چې دی هغه حاصله شوې وي، ټیک ہے. او بیا به انشاءالله میلاویږو په نوي لیکچر کې نوي ټاپک سره. هغې پورې تاسو نه غواړم اجازت. السلام علیکم.